مولا صاحب امن تراوسته شي، بدامنی تا پیدا کړی ده. مولا صاحب دا ټول قومونه په یو پلیټ فارم ته جمع کوي شي او دا تتر به ترتا کړي. لکه څنګه چې پولیس چرته لنجو شي نو پولیس والا خوشاله وي. پولیس والا وایي چې څوک مړی نه کوي، څوک غلاګانې نه کوي او څوک د یو بل ځمکې نه نیسي، نو موږ به خورو څه؟ وایي که نه وایي؟ ملکانان وایي چې موږ به ګټو څه؟ دقسې مولا صاحب تا دا نظریه ده چې که دا اختلافات نه وي، دا جنګونه نه وي، مونږ څو رکعته دی؟ نه 20 رکعته، نه جی 8 رکعته دی، نه د 20 والا کافر دی، نه د 8 والا. ته په دې پوه یې چې که دا جګړې نو تا څوک څه کوي؟ او که ته وایې چې دا علم دی او دا کتابونه دي او دا نو دا څنګه علم دی چې په 1400 کالو کې د تراو مسله دې حل نه کړه چې 20 دي او که 8 دي؟ که دا رښتیا صحیح کتابونه دي او دا رښتیا صحیح علم دی، مولانا صاحب زما خبرې د عوام واوري، ته پې نه پوهېږې، ته نشه کې تاله چې څوک څپېړه در کې نشه به در نه ځي. والله که بغیر د څپېړې در نه نشه لاړه شي. که ستا علم صحیح علم دی، مولانا صاحب ستا کتابونه صحیح کتابونه دي، قربان دې شم کتابونو نه، قربان دې شم علم نه، دا راته ووایه چې په 1400 کالو کې یو د تراو مسله دې کتابونو دې علم دې علماو ولې حل نه کړه؟ 1400 کالو نه پې جګړه ده چې 8 دي او 20 دي، 8 دي او 20 دي، 8 دي او 20 دي. نو که دا صفا کتابونه وی، دا صفا علم وی، دا صفا علما وی، ستا اکابر داسې ډېر پاک او ښه خلک تیر شوي وی، دا مسله به تر اوسه خو ختم وه. زه موږ خراب خلک یو. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام ابن داود، دغه خو به حل کړی وه که نه؟ هیڅ یو خبره به یې لیکلې وه چې بس دغه ده، نوره نشته. هر مخ کې پې جګړه ده، په نفلونو ستا جګړه ده، په دعاګانو ستا جګړه ده، په سقاطونو مخټو کې سره کې ومنډل. قومه تا به کله د مولا پېژنې؟ ته به کله په دې پوهېږي چې زمونږ کتابونه چې پاک وی نو خبره به یوه وه. او بس امی تا ځان نه پټرول پمپ جوړ کړی دی، هر گاڑی له پټرول اچای و پټرول پمپا گزارا وکا، هر گاڑی ته پټرول ما اچوا. بعضی گاڑی به د اسلام خلاف استعمالیږي، بعضی گاڑی به ستا په پټرول پمپ باندې حمله کوي. ته پټرول پمپ ځان نه مه جوړوه، هغه ځای کې امداد کوه چې هغه ځای کې یوه خبره وي. ستا کتابونه ښه کتابونه دي، تسلزل قربان شم، علما دې م ښه دي، ولې یوه مسله م نه ده فیصله تر اوسه؟ په نکاح کې 1400 کاله کېږي جګړه ده، په طلاق کې چې 3 طلاقه یو طلاق دی او که 3 دي، چې څوک ښځې له 3 طلاقه واچوي اهل حدیثو له ورشي. خو راته وایي چې نه دروه، او په دې کې څه چل دی؟ دی له به اوس سنډا راولي او بیا به دا کوي. یاره دا خو ګرانه خبره ده، یاره جي راځئ چې وابیانو له لاړ شو. وابي ورته وایي چې نه جي نه ده طلاقه، خپل څمله ورسره. دا څنګه دین دی؟ ملا صاحب ستا دین نه سلزله قربان شم. زه به د دین منکر وما، زه به کافر وما، ماله به نوم راکوي چې څه راکوي. د ستا په خپل کور کې ولې روغه نشته؟ نو بهرها قرآن وایي لا تزر وازرة وزر اخرى، او زمونږ مسلمانان وایي چې څوک قرآن په غلطه باندې وکړي 2 پیړیو پورې وهي. سړی د قرآن د آیت نه ځان خبر کا. امریکې نه راغلی، اسلام نه اډو خبر نه نه چې ملایانو راته نه دي. نو ملا تا نه صرف پټرول اچوي، تا څه کوي؟ پټرول د نه اچوي، سبا ستا خلاف استعمالوي. د ملا خپل کور کې جوړه کمه ده، په مانځه نه یې جوړ، په طلاق نه یې جوړ، په تراو نه یې جوړ. ته دا قوم ته څه شی ښایې؟ ته دا قوم ته دا ښایې چې پیغمبران هم په حل نه پوهېدل، ګډې وډې خبرې یې راوړي دي. ته قوم ته دا ښایې؟ ته قوم ته دا ښایي چې قرآن هم پاک او صاف نه دی، په دې کې هر قسم د هغه ملا ملګرتیا هم دا قرآن کوي، د دغه هم کوي. څوک وایي چې علم غیب شته، د هغه ملګری قرآن. څوک چې وایي چې علم غیب نشته، د هغه ملګری قرآن. پنجپیری وایي چې ما سره قرآن باندې خبره وکړه، بریلی وایي چې ما سره خبره. مړه په قرآن هم تهمت تړلی دی. ملایانو سړي شی، سړي شی، سړي د الله دا کتاب لامن صفا کې په داغونه هم لګولی دي. خورې پم دې څکې پم دې، دغه عوامو نه یې غواړئ او دغه عوامو دروئ او شر جوړوئ.
تا سره دوه کسان در سره دي او بیا مې یو راپورټ لیده سرکاري وی هلته 100-120 کسان راغونډ شوي دي ښه که داسې خو وي راپورټ لیکونکیا راپورټ لیکونکیا که کاونټره کم ځای کې شور وکړي او په غوجله کې غوا وغرړېږي ته وایي چې هوله اټم بم راغی نو بیا به زم سبا اعلان وکړم چې خلکو راټول شي بیا به یې ته سنبال کې زورونو ته مو مه مجبوروه دا ملک زما ملک دی زه په دې ملک کې بدامني نه غواړم زما امن میرا پر امن رہنا میری کمزوری کی حجت اور دلیل مت بنانا دا خیال دی را نشي چې 120 کسان راغونډ شو پولیس ولاټه مور کو چې دوه ورځې ستا 120 تی که 120,000 مې دله راغونډ نه کړه سړي به زوی نه یم ته ماله اعلان اجازت راکړه چې زه اعلان وکړم خو زه ګوره زه نه ورمړ ورانوم نه زه دا پاکستان ورانوم دا زما ملک دی زه په دې کې وخت تېروم امن سره او که ستا دا خیالي چې زه به مسالې نه کوم چې سپوږمۍ ته وخېجې بیا به یم کوم د قرآن مسله به بیانوم او دا نوجوان به ما سره ای تا سره به نه ای په دې ونه غولېږې ته چې په دې اړه سوچ ونه کې چې دا تا سره د دنیا خلک در سره دي دا مالا څه ویلي نه دي چې زه یې ووایم ته به یې وګورې چې تا سره دي او که ما سره دي خو لیونی یې هسې چې لیونی یې څه زه ګوره دا یو ملا ته نه وایم زه ټولو ته وایم دا یو خو مړه پرېږده خدای دې ده ته هدایت وکړي دی خپله روزي په ځان باندې یو موټر سایکل والا چې دله وبسم که ته یو نات ته لاړې سړی دقه دې روزي د الله دې غر که سبا به چې کوم دی په دقه کور کې ناست بیا به سوالونه کوي خو پرېږده خپله ناتخواني کوه یو سړی چې در پسې وباسم چې ته ترې نه یو ځای ته لاړې د سړي بس وی یو سړی پاڅي خلک قرآن ته راوغواړي وي چې دا کافر دی وي چې دا حدیث نه مني بیا هغه چې کافر شي په هغه باندې 50 کاله تیر شي بل سړی را پاڅي خلک قرآن ته راغواړي وي دا هم کافر دی حدیث نه مني زه اوس دا وایم چې دا قرآن به خلک مني دا قرآن حاکم کې په ټولو کتابونو جګړه په روایاتو کې ده مړي اوري او که مړي نه اوري ته ملا ته ووایه چې د روایاتو دا کتابونه به دا کابرینو د ملایانو کتاب به نه پیش کوي ته ماله قرآن نه وښیه چې مړي اوري او خبرې کوي ملا به غلی ناستي ده سره بیا څه نشته دی چې دا څومره ډوزي ولي دا د ملا په کتاب ولي پلانکي ملا صاحب لیکلي دي اول یې ورته صفت وکړي دو ډېر لوی سړی تېر دی دا سکپری به مو خوځوي مړه هر څومره لوی سړی چې تېر دی خو بنده دی که دین د بندګانو کار نه دی دین د چا کار دی بره نه راغلی ملا ته ووایه چې ماله به د قرآن نه بهر خبرې نه کوي که ده تقریر وکړو د سړي بس وی نه یم دله بیا تقریر هم نه ورځي دا خو حق دی نه خبره راواخله پلانکي صاحب دا لیکلي دي لوري صاحب دا لیکلي دي تانوي صاحب دا لیکلي دي یره جي پالنامه کې دا راغلي دي نقش سلیمانی کې دا لیکلي دي گلزار تعویزات دا لیکلي دي انور شاه کشمیری دا لیکلي هلکه دا بندگان دي دا زمونږ خدایان نه دي د دوی دین سره څه کار دی دقه مولیانو خو دین تباه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله قرآن کریم څو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله الله فرمایي ډېر مولیانو پیران د خلکو مالونه په باطل طریقې خوري او خلک د الله د لارې نه رامنع کوي هلو راځئ دیوبند ته هلو راځئ بریل ته هلو راځئ پنجپیر ته نه راځئ د الله قرآن ته نور هېڅ شی نشته عوامو که د الله قرآن نه علاوه په بله لار لاړې هېڅ لاره کې هدایت نشته هدایت صرف قرآن کې دی هدایت نه په هدایت کې شته